الرحمن الرحیم. وایي څنګه تاسو ته پته ده ما مخکې په دې د ګڼ او کې ما وایي چې یاره د پرایمري سکول ډېر سخت ضرورت دی. په دې باندې ما یو کال مخکې انټرویو ورکړې وه، په 3 پیرې مې پرې خبرې وکړې، خو بیا د الیکشن پکې راغی او مسلې پکې راغلې. نو زه نن بیا زمونږ کوم چې لوکل باډي ګورنمنټ الیکشن و، کوم چې لوکل حکومت دغه شو ښه بلدیاتي الیکشن سر ته ورسېدو او هر څه چیرمنان او میر او هر څه منتخب شو. نو زما اوس خاص کر زمون چیرمن صاحب ته او زمونږ کیسان کونسلر ته، بیا خاص کر زمونږ چې کوم یوت کونسلر دی هغه د پی ټي آی له دغه شوی کامیاب شوی دی. نو زموږ په صوبه کې خو ښه سټرانګ حکومت دی د پی ټي آی. نو زما د دې درېواړو ته دا دغه دی چې بهی زمونږ چې کوم برکلی دی هغو ته د پرایمري سکول خاص کر ډېر زیات غټ ضرورت دی، ځکه چې دا هغې ګڼ نوله ماشوم د یا د نرسرۍ یا د پریپ شو یا د دریم شو ماشوم شو، 3rd کلاس ماشوم شو، هغه را روانېږي او هغه درې ته رسي، نو هغو ته ډېر زیات مشکلات دي. نن سبا خو په ډېر نږدې سکولونه، ډېر پرایمري سکولونه ډېر نږدې جوړېږي، ځکه دې ماشومانو لپاره څوک لرې دغه ته نه تیارېږي. نو او بیا یا پر نرسري ماشوم یا رقشه کول یا سوزکۍ کول، نو دا ډېر ګران وي، هر چا ته ډېره ګران وي. نو د دې لپاره زما خاص کر د درېواړو چیرمنانو ته دا درخواست دی چې بهی د ایم پی ایل او د ایم این ای دا یو زمونږ د پرایمري سکول چې کوم دغه دی پراجیکټ دی چې دا ترې خامخا راوباسي دا یو دغه د پرایمري د سکول. او بیا خاص کر زمونږ یوت دغه چې دی چې په دې پسې چې دا کېږي منډه پسې وایي او دغه کې الیکشن ته تقریبا نګران حکومت ته دغه یو کال به پاتې چې په دې پسې منډه وهي او کوم دې پروسس دی لیګل چې هغه کېږي د ایم این ای او ایم پی ایم چې دا کوي، نو کال به پکې تېر شوی. نو چې په دې باندې خاص کر زیات فوکس وکړي او دغه سکول ته پرایمري سکول ته خامخا د دې د بل حکومت بیا پته نه لګي چې چا ګورنمنټ راځي، د هېڅ پته نه لګي، دا به وخت ثابتوي چې چا ګورنمنټ راځي. نو زمونږ پی ټي آی ته دا دغه دی چې اوس د هغې په حکومت کې سټرانګ خیبر پښتونخوا کې سټرانګ حکومت دی او چې دا پرایمري سکول ته خامخا راوباسي، چې دا به ډېر غټ د دغه علاقې لپاره ډېر غټ ضرورت دی چې دا ته. او که د ځمکې نوره څه مسله وي، د ځمکې مسله وي، انشاءالله او موږ دغه وکړو د برکلي د مشرانو سره دغه سره هغو به وله څه بندوبست هر څه وکړي او د ځمکې به هم څه دغه نه وي، مشکلات به نه وي، د هېڅ مشکلات به نه وي، وبه شي دغه هر څه به هم وشي، خو چې تاسو دغه خامخا راوړئ د دې لپاره. والسلام.